أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سورة إبراهيم دویم رکو ده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. موږ ویلو په تیر سبق کې چې سوره ابراهیم په دې کې الله سبحانه وتعالی د نبوت د رسالت خصوصیات الله پاک څه کړي دي، بیان کړي دي، او دا غرنګ د توحید شواهد الله پاک دلایل الله پاک څه کړي دي، بیان کړي دي. نو الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام واقع ذکر کوله چې موږ موسی علیه السلام نبی راستولی په معجزات سره ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، چې د خپل قوم وباسه د تاریکۍ څخه د نور د رڼاو طرف ته. وذکرهم بأیام الله، او د دې څه وکړه په ایام الله سره دې ته نصیحت وکړه. بیا الله سبحانه وتعالی هغه نعمتونه ذکر کړي وو. اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. بن اسرائیلو بن اسرائیلیانو هغه نعمتونه در یاد کړي چې الله سبحانه وتعالی پر دوی باندې کړي وو چې د فرعون څخه یې څه کړي واست، خلاص کړي واست. اوس الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي چې وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. ترجمه یې دا ده چې الله سبحانه وتعالی تی آگاه کاست لئن شکرتم لأزیدنکم، اعلان یې وکړي تی آگاه کاست. وإذ تأذن ربکم چې آگاه کاست اعلان یې وکړي رب ستی لئن شکرتم لأزیدنکم. که تی شکر گزاره جوړ سي الله د نعمتو شتي ته درکړي دي، که هغه د ایمان په صورت کې دي، که هغه دنیوي نعمتونه دي، که اخروي نعمتونه دي، دغه ته شکر گزاره جوړ سي، د منعم وپېژنئ، د منعم عبادت در منعم پر څه کې خاص کې الله سبحانه وتعالی وعده ده لأزیدنکم، زه به ضرور بالضرور په دا نعمتو کې څه کوم، اضافه کوم. چې انسان شکر گزاره جوړ سي، د منعم د نعمتو احساس او احساس بندگی په دې کې پیدا سي. د الله سبحانه وتعالی وعده ده، قاعده کلیه ده چې الله سبحانه وتعالی په دا نعمتو کې چې درکړي دي په دې کې به برکت راځي، په دې کې به څه راځي، کثرت راځي، په دې کې به څه راځي، فراخي راځي. او یو واقع راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بصیرت طیبه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لره یو سائل رالی سوال جنې وکړي، پوښتنه جنې وکړل، خاصې جنې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خرما ورکړله، و ده دا خرما ته څه کړل، روان سو. او یو بل سائل ورغلی وایي هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خرما ورکړل، وایي هغه ډېر چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله مبارک څه ده، خرما ده، وایي ده ډېر شکر گزار اوس، وایي تمرة برسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دا خرما ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک ده. وایي به طور تبرک یا خرما څه کله قبوله کړه، ډېر سوس خوشحاله سو. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمه رضی الله عنها ته آل واستوي چې 40 درهمه چې کور ته پراته دي هغه د شکر ګزار چا ته ورکړه، سائل ته ورکړه. الله سبحانه وتعالی د یو خرما څه ادا کړل، شکر ادا کړي. الله سبحانه وتعالی پر د باندې نعمتو سره راوست، نور پراخي راوست. نو چې انسان د نعمتو شکر گزار سي، نعمتونه د الله سبحانه وتعالی په طاعت په عبادت کې بروکار راولي، الله سبحانه وتعالی وعده ده ضرور به ضرور د نعمتو کې به سره ولم اضافه راولم. او ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او که چیرې خدای نه کوي انسان ناشکره وخیزي، الله سبحانه وتعالی بیا دا وعید ذکر کړی دی چې ان عذابی لشدید، بېشکه زما عذاب چې دی هغه ډېر زیات سخت دی. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حمید. الله سبحانه وتعالی د بندگانو په شکر گزار جوړېدو سره یا د بندگانو په ناشکري سره، د بندگانو په اطاعتو په عبادت سره یا د بندگانو په نافرمانی او په کفر سره د الله سبحانه وتعالی باندې پر صحت باندې دې څه نه لویږي، اثر نه لویږي. وقال موسی علیه السلام وایي ان تکفروا، ای کافرانو کتی کفر وکړي، کتی ناشکري وکړي، انتم ومن فی الارض جميعا، صرف تی نه په مځکه او په اسمانو کې چې څه انس و جن دي، په مځکه کې څه انس و جنس پراته دي، دا ګرد الله سبحانه وتعالی څه وکړي، ناشکري وکړي، د کفر لار څه کړي، اختیار کړي. فإن الله لغني، الله سبحانه وتعالی څه دی، بې نیازه دی، حمید، هغه د تعریفو څه دی، مستحق دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. عرب ته نږدې قومونه چې هغه قوم عاد، قوم نوح او قوم ثمود، د هغو الله سبحانه وتعالی څه ورکوي، یا دهني ورکوي،
الم یأتکم آیاتی لره ندی راغلی نبأ الذین من قبلکم خبر د هغه قومو چې مخکې څه سوي دي تیر سوي دي چې الله نافرماني کړې د الله سبحانه وتعالی د عذاب سره څه کړي دوچاره کړي وو قوم نوح هغه څوک قوم نوح قوم عاد او څوک قوم ثمود صرف تدریک قومونه الله سبحانه وتعالی به طور نمونه ذکر کړي ذات د دې په حال دي ساس خبر یاس چې دا قومونه د الله سبحانه وتعالی نافرماني کړي د الله د عذاب سره څه کړي دوچاره کړي والذین من بعدهم د دې کوم وروسته نور قومونه هم راغلي دي لا يعلمهم الا الله دا هغه قوم علم صرف اور صرف چاته ستا الله تعالی تستا مطلب اوس د انثروپولوژي چې د اثریات علم ورته وایي دا ډېر زیات څه وکړي پرمختګ یې وکړي آثار موږ ته څه ښکاره ایکسکیویشن اوس لیکن د هغه په حقیقتو باندې اوس هم نه خبر چې دا قومونه څنګه الله سبحانه وتعالی د کومو اسبابو د وجې او څرنګه الله سبحانه وتعالی څه کړي دي غرق کړي دي کې خبر کړي یو موږ د قرآن حکیم په ذریعه باندې الله سبحانه وتعالی دا قومو په انجام باندې څه کړي خبر کړي ډېر قومونه داسې شته چې د هغه په انجام باندې موږ ته اوس هم څه نه خبر لا يعلمهم الا الله دا هغه علم چاته سته صرف اور صرف الله سبحانه وتعالی ته سته یعنې راځي چې د عدنان او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې 10 قرن سوي دي تیر سوي دي وظهر القرن هر زمانه په هغې کوم اقوام تیر سوي دي لا يعلمهم الا الله دا هغه علم چاته سته صرف و صرف الله سبحانه وتعالی ته سته جاءتهم رسلهم بالبينات وایي دغه قومو لره څه رالو د دوی رسولان رالو بالبينات په دلایل سره رالو بالبينات په معجزات سره رالو فردوا ایدیهم فی افواههم دی وګرځولې د خپلې ګوتې په خپلو لاسو کې نبي چې به دلیل وراوړي نبي صاحب معجزه وراوړه نبي صاحب الله سبحانه وتعالی احکامات وراوړل کله کله انسان به طورې تعجب دا ګوته په لاس کې څه کړي ونیسي انګوش په دندانونه چې پورته کې موږ تعبیر کوو کله کله د غیظ د غضب د وجې انسان دا ګوتې څه کوي چیچي نبي خبره به منله نه یا په تعجب کې ولوېدل یا به د خپلې ګوتې څه کولې چیچلې به فردوا ایدیهم فی افواههم د خپلې ګوتې به یې څه کړلې په خپلو خولو کې واچولې یا د استعجاب د وجې په حیرت کې به ولوېدل یا د غیظ د غضب د وجې د نبي خبرې به دې ته څه نه کوي خوند نه کوي بعض علماو د دې ترجمه دا کړې ده چې فردوا ایدیهم فی افواههم چې دا خپل لاسونه به راواخیستو د خپلې ګوتې به راواخیستې د انبیا علیهم السلام په خولو مبارک به څه کړلې ورکښېښولې چې دې څه نه کوي چې نه ولګېږي چې دا خپل پیغام دا تر قوم پر څه کړي ور ونه رسوي مطلب د پروپیګنډي یو ټول دا هم دی چې خپله خبره سطر عرضې ورسېږي او چې کوم ستا مخالف دي هغه خبره ته څه کړې راوګرځوې لکه جدید نشریات او ابلاغیات کې دغه سره کیږي د دې خبره تر تاسو کیږي را رسیږي ستا خبره دا تر دې پرته څه کوي نشي رسولی که ته د خپل اظهار خیال ښکاره کول غواړې دوی وایي دا زما د کمیونټي سټنډرډ څه دي خلاف دي سر په تاثیر د خپل یو معیار جوړ کړي د هغه معیار مطابق د هغه د قواعد مطابق ورته څه کیږي خپل پیغام نشر کوي که ستا پیغام د کمیونټي سټنډرډ معاشرتي معیار سره څو اختلاف درلود دی دا ستا پیغام دی څه نه کوي نشر کوي نه نو دوی څه ویل فردوا ایدیهم فی افواههم یا د نبي خبره چې به واورېدل به طور تعجب به ګوته په لاس کې ګوتې په خوله کې ونیولې یا به طور غضب به دا ګوتې څه کړلې وچیچلې یا یو ترجمه یې دا ده چې فردوا ایدیهم فی افواههم خپل لاسونه به راواخلو د انبیا علیهم السلام پر خولو به څه کړل ور ونیول وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به او دا خبر به وکړل کافرانو انا كفرنا موږ انکار کوو بما ارسلتم به په کوم شي سره ته څه سوي یاست راستول سوي یاست دغه موږ څه کوو کفر کوو دغه انکار کوو نعوذ بالله من ذلک وانا لفي شك مما تدعوننا اليه او موږ څه یو په شک یو مما تدعوننا الیه چې کوم خواته تی موږ څه کوي رابولي مریب دا شک چې هغه مزید د شک سبب جوړیږي د خلجان ذریعه او سبب څه کېږي هغه جوړیږي قالت رسلهم افي الله شک انبیا علیهم السلام مکالمه سره شروع کړل څه به ورته ویل افي الله شک
تی د الله سبحانه وتعالی د توحید څه کوي؟ انکار کوي. د الله په ذات کې څه ویني؟ شک ویني. هغه الله سبحانه وتعالی چې د هغه د وجود مظهر نشانه هغه د مځکو او اسمانونو چې ژوند پر تېروي، تی په خپلو سترګو څه کوي؟ ویني. هغه د الله پر وجود باندې څه دي؟ دلایل دي. افی الله شکون، د الله سبحانه وتعالی په ذات کې څه ویني؟ شک ویني. هغه ذات چې بغیر نمونې مځکو او اسمانونو څه کړي؟ پیدا کړي دي. فاطر السماوات والارض، چې خالق دي د مځکو د اسمانو. او هغه الله، هغه کریم ذات یدعوکم لیغفر لکم، تی د انجام بد ښکار یاست، الله سبحانه وتعالی تی د خیر طرف څه کوي؟ راغواړي. یدعوکم، تی راغواړي لیغفر لکم من ذنوبکم، چې مغفرت وکړي. دا من بعضې وایي چې زایده دی، بعضې وایي د چه لپاره راغلی دی؟ تبعیض لپاره راغلی دی. چې مطلب څومره حقوق الله دي په ایمان راوړلو سره الله سبحانه وتعالی حقوق الله ګرده څه کوي؟ بخشي. حقوق العباد نه بخشي، حقوق الله سبحانه وتعالی ګرده په ایمان راوړلو سره څه کوي؟ بخشي. الله پاک څه وایي؟ یدعوکم، الله پاک تی رابولي، لیغفر لکم من ذنوبکم، چې مغفرت وکړي ستاسې د بعضو ګناهو، او دغه رنګه تی ته یو موقع درکړي. ویؤخرکم الی اجل مسمى، تی څه کړي؟ مؤخره کړي، ژوند درکړي تی ته الی اجل مسمى، تر یو خاص وخته پورې. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، مطلب د اوتار متعلق د یو خاص جوړ کړي دي. تصور په اقوام کې هر وخت څه سوی دی؟ موجود سوی دی. سره خلاصیږي. هغه دا رقم چې مطلب نو زمزلې کې د الله سبحانه وتعالی روح هغه څه وکړي، حلول وکړي په یو حیوان کې یا په چا کې؟ په یو انسان کې. انسان څه نه جوړېدلی؟ الله سبحانه وتعالی پیغام رسول والا څه نه جوړېدلی. نو ان انتم الا بشر مثلنا، تی خو زموږ په مثال څه یاست؟ انسانان یاست، ژوند تېروئ، د روزګار و معیشت څه کوئ؟ اختیاروئ، واده و بچیان څه کوئ؟ راوړي. ان انتم الا بشر مثلنا، کافرانو به ویل چې نبیانو تی ته پر موږ باندې څه نشته، فضیلت نشته، تی خو زموږ رنګه څه یاست؟ انسانان یاست. او تريدون ان تصدونا، تی اراده لرئ چې موږ راوګرځوئ اما کان یعبد آباؤنا، د هغه عبادت څخه چې موږ د هغه عبادت څخه چې زموږ پلار نیکهګانو څه کوي؟ عبادت یې کوي. او که چېرته د الله د جانب څخه نبیان راستول سوي یاست، په خپله دعوا کې څه یاست؟ رښتیا یاست. نو فأتونا بسلطان مبین، بیا ته موږ له واضح ښکاره دلیل معجزه څه کوي؟ معجزات څه کوي؟ هغه راوړي. نبیان څه ورته وایي؟ قالت لهم رسلهم، انبیا علیهم الصلاة والسلام ورته وایي ان نحن الا بشر مثلکم. انبیا علیهم السلام ورته وایي چې ای کافران، موږ ستاسې رنګه څه یو؟ بشر یو. ستاسې رنګه څه یو؟ انسانان یو. یعنې پر دې باندې موږ اختیار نه لرو چې د خپله جانبه څخه تی لره موږ معجزه دلایل څه کړو؟ هغه راوړو. مطلب په دې کې ډېر عجبه تعبیر دی چې زموږ د معمولي چا سره انبیا علیهم السلام دا خبره کوي ان نحن الا بشر مثلکم، موږ ستاسې رنګه څه یو؟ انسانان یو. چې کله کله د مسلمانانو چا سره عقیدت پیدا شي، بیا هغه تر کومې لوړې درجې، تر کومې لوړې مرتبې څه کوي؟ هغه رسوي. حالانکې د انبیا علیهم السلام خپل تعبیر دا دی ان نحن الا بشر مثلکم، موږ ستاسې رنګه څه یو؟ انسانان یو. موږ پر دا باندې اختیار نه لرو چې موږ معجزه د خپله ځانه څه کړو؟ راوړو. معجزه او دارنګه سلطان مبین موږ پر لاس باندې الله سبحانه وتعالی څه کوي؟ ښکاره کوي. د دې اختیار موږ ته نه دی حاصل. قالت لهم رسولهم، ورته ویلې رسولانو ان نحن الا بشر مثلکم، موږ په شان څه یو؟ بشر یو، انسانان یو. ولکن الله یمن، الله سبحانه وتعالی څه کوي؟ احسان کوي علی من یشاء، چې خوښ شي په موږ باندې الله سبحانه وتعالی څه کړی دی؟ احسان کړی دی. ولکن الله یمن، چې الله خوښ شي، الله احسان کوي علی من یشاء من عباده، د بندګانو څخه هغه څه کوي؟ انتخاب کوي. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، او موږ لرو اختیار هم نشته چې موږ څه راوړو؟ معجزه راوړو، برهان راوړو. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، موږ لرو اختیار نشته چې موږ راتګ وکړو په سلطان سره، په معجزه سره، په برهان سره، په دلیل سره، الا باذن الله، مگر د الله سبحانه وتعالی په اجازه سره. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او د الله پر ذات باندې اهل ایمان چې دغه څه کوي؟ توکل وروسه کوي. او بل خبر دا چې الله پر ذات باندې موږ توکل وروسه څنګه نه کوو؟ وما لنا الا نتوکل على الله، موږ لره څه دي چې الله پر ذات باندې موږ توکل نه کوو. وقد هدانا سبلنا، الله سبحانه وتعالی د هدایت د لارې موږ ته سره کړي.
هدایت لارې موږ ته څه کړې ده؟ د هدایت لارې موږ ته څه کړي؟ راښولې دي. هدایت په لار باندې موږ څه کېږو؟ ځو او د هدایت په لارې کوم مشکل راځي الله پر ذات موږ څه کوو؟ توکل کوو. او چې تی انکار کوئ زموږ تی څه کوئ؟ تکذیب کوئ، زموږ دپاره څه جوړوئ؟ رکاوټ جوړوئ. ولنصبرن على ما آذیتمونا، او موږ به ضرور به ضرور په هر صورت څه کوو؟ صبر وکړو. على ما آذیتمونا، چې کوم تکلیف دی موږ ته څه کوئ؟ رسوئ. وعلى الله فلیتوکل المتوکلون، او د الله سبحانه وتعالی پر ذات باندې توکل کول والا څه کوي؟ توکل کوي. الله تعالی دې ماته تاسو ټول ته پر دا ویلو اورېدلو دا متفق کړي.